کم سړی چې پردو ښځو ته نه ګوري هغوی ته به الله پاک 10 پیدې ورکوي او کمې ښځې چې پردو سړو ته نه ګوري هغوی ته به الله پاک 10 پیدې ورکوي. نو څنګه چې الله پاک سړو ته پیدې ورکوي دغه شان پیدې به الله پاک زنانو ته هم ورکوي. او په آخر کې ډېره زیاته ناشنا او قیمتي دعا چې سړی ښځه ویني نو کومه دعا به وایي او ښځې چې کله سړی ویني نو کومه دعا به وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه مازی اهلی. الله پاک هم خوشاله ساته. نن سبا په ملک پاکستان کې بلکې په پوره دنیا کې د فحاشۍ یوه نوې سلسله دا شروع شوې ده. کله ټیک ټاک په صورت کې وي، کله فیسبوک کې، کله یو ځای کله بل ځای. د دې څیزه مخنیوی پکار دی، د دې روکتھام پکار دی. د چې څومره راسي زمونږ دا شهر کوم مخکې نو دومره به دا ګندګي او دا ګند به دا پیلاویږي. که یو سړی یو ګانه شیر کړله، فلم یې شیر کړو، ډرامه یې شیر کړله او دا څومره شیر کېږي تر قیامته پورې د دې سړي په کې څه وي. ځکه چې ستا د وجې یو سړی ګناه ګوري نو ته شکر وباسه ستا تعلق د اسلامي چینل سره دی او تاسو د هغې نه وظایف اورئ او کله کله دیني ښکلې ښکلې خبرې اورئ. په دې باندې یو پیره شکر ویستل دا پکار دي. ګینې خلک لګیا دی، څوک ډرامې ګوري، څوک فلمونه ګوري، څوک ګانې ګوري. نه ته ډېر زیات خوش قسمته بندی چې ته اسلامي چینل ګورې او په هغې باندې دیني ښکلې ښکلې خبره ګورې. نن به زه تاسو سره د ښځو ته د نه کتو 10 پیدې ښیم چې یو سړی زنانو ته نه ګوري الله پاک هغې له 10 انعامات ورکوي. نو دا 10 انعامات په خپل هم واورئ، خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. کیدای شي ستاسو د وجې هغوی د دې ګناه نه څه شي دا بچ شي. نو دا ډېره زیاته عظیمه شانه ګناه ده. نو په خپل هم په دې باندې عمل وکړئ، نورو خلکو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې ګناه نه دا بچ شي. لومبۍ پیدا دا شوله چې یو سړی پردو ښځو ته نه ګوري، د دې سړي دا نفس دا به قابو کړي، د دې سړي شیطان دا به قابو کړي، دا به سرکشه کېږي نه. دویم پیدا دا شو چې یو سړی پردو ښځو ته نه ګوري، دا سړی به هر وخت خوشحالی، دی به هر وخت تر و تازه، دی به هر وخت په سکون کې. او که نه د بل چا ښځو ته ګوري یو سړی نو دا په سکون کې نه دا بې ارامه. او دریمه پیدا دا شوله چې یو سړی پردو ښځو ته نه ګوري، دا سړی به طاقتوري، بلکل دا به طاقت دپاره نور دوایانې نه خوري. او کم سړی چې پردو ښځو ته ګوري، ډرامې ګوري، فلمونه ګوري نو دا سړي نه به طاقت دا به تیزي، نو دا بیا لازما د طاقت ګولې مولې خوري. نو کم سړی چې پردو ښځو ته نه ګوري دې سړي کې به طاقت دا ډېر زیات وي. څلورم نمبر پیدا دا شوله چې کم سړی پردو ښځو ته نه ګوري د دې سړي خواهشات به کم وي، د دې خواهشات دا به کم وي. بس سره خپل ښځې سره به تعلق وي، باقي نور اخوا دیه به تعلق دا به نه ساتي. پنځم نمبر پیدا دا شوله چې کم سړی پردو ښځو ته نه ګوري دا سړی به هر وخت صحتمند وي، صحت به برابر وي، دغه شانتې باډي برابر وي. او د دې برعکس کم سړی پردو ښځو ته ګوري دی به هر وخت بیمار وي او هر وخت به چیچړ پیچړ وي. کم سړی چې پردو ښځو ته نه ګوري شپږم پیدا دا شوله چې د هغې ذهن دا به ډېر زیات تیز وي. او کم سړی چې پردو ښځو ته ګوري، په ډرامو کې ښځو ته ګوري، فلمونو کې ګوري، د دې سړي ذهن به کمزوره کېږي او بعض اوقات یو سړی نیګیټیو سوچ کې، منفي سوچ کې نو بیا ورته د مغزو کینسر هم لګي. اووم نمبر پیدا دا شوله چې کم سړی پردو ښځو ته نه ګوري د دې سړي په خبرو کې به اثر وي، د دې سړي به خبرې داسې وي چې خلک د دې سړي خبرې اوري بلکل فوراً په هغه باندې اثر کوي. نو په خپلو خبرو کې اثر پیدا کوي او پردو ښځو ته مه ګورئ. دغه رنګې اتم نمبر پیدا دا شوله چې کم سړی پردو ښځو ته نه ګوري دی به هر وخت تیار وي، دی به هر وخت تابعدار وي، هر وخت به دی چست وي. چې څوک ورته سکر ووایي نو دا به د باندې معنی نه کوي، ځکه به باندې نه کوي چې طاقت او قوت به پکې بحال وي او فوراً به پاسې خپل کار به ترسره کوي. نهم نمبر پیدا دا شوله چې کم سړی پردو ښځو ته نه ګوري د دې سړي په علم کې به اضافه کیږي. الله پاک بوله ډېر زیات علم ورکړي
او ډیره زیاته پوهه ول الله پاک دا ورکي. دغه شان لسم نمبر پیدا دا شوله چې کوم سړی پردو ښځو ته نه ګوري نو په نه کتو باندې دې سړي ته الله پاک لس نیکیانې ورکوي. نو چې کله په لار باندې ځانه را روانې وي او ته ورته نه ګوري نو په دې نه کتو الله پاک تا ته لس نیکۍ درکوي. او په دغه ټایم کې چې کومه دعا غواړي بالکل دا به قبلیږي. او دغه رنګې قرآن مجید کې وایي چې کله سړي زنانه ویني نو سړي به لاندې ګوري او کله زنانه په لار روانې وي هغوی سړي ویني نو دوی به لاندې ګوري. نو دا پیدې د زنانو دپاره هم شولې او دا پیدې د نارینهو دپاره هم شولې. که چېرته سړي په لار باندې روان وي او مهې ډوله ښځې راشي نو سړي به دا دعا وایي اللهم انی اعوذ بک من فتنة النساء او ښځې به دا دعا کوي اللهم انی اعوذ بک من فتنة الرجال. نو کوشش وکړو چې دا عمل د پخپله مو کو نور خلکو سره هم شریک کړو چې نور خلک د دې پیدو نه خبر شي په دې باندې عمل وکړي. نو که زما استاد د لاسه څوک په نیکۍ باندې رالل او څوک نیکي کوي څوک سترګې ښکته ساتي نو دا به زما استاد لپاره غټه خبره وي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.